بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة نحل هغه شروع شپږم باب ذکر کېدو. تخویفات یو کم نوی آیات بول ذکر شول، بیا ورپسې امر مصلح ذکر کوو. په آیت مبارکه کې لسکم سلم آیت کې نوی آیت کې 90 آیت کې په هغې کې د 2-3 ورځو نه بحث روانو. په احسان او په عدل او په ایتاء ذی القربا په دې باندې څه قدر لب کشایی او گفتگو شوی وه. وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، منع کوي د بې حیایۍ نه او د بدو کارونو نه او د ظلم کولو نه. یعظکم وعظ درکوي تاسو ته لعلکم تذکرون، د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ. وینهی عن الفحشاء، فحشا څه ته ویل کېږي؟ مخکې و ایتاء ذی القربا په دې کې د حقوق العباد ذکر وکړو او په عدل احسان کې د هغې ذکر وشو. علما ذکر کوي چې د فحشا نه مراد دا په مقابله د عدل کې ذکر دی. دې د شرک پهلی وایي هغه عمل چې هغه د الله په مقابله کې د بل مبارکي کې نظر و نیاز منخت کول د الله نه ما سوا د بل د پاره د بل په نوم باندې. شرک پهلی ویل کېږي. فحشا نه مراد هغه واړه ګناهونه دي، یا د فحشا نه مراد لازمی ګناه دی، یا د فحشا نه مراد هر هغه ګناه چې انسان یوازې نشي کولی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د فحشا معنی کړي د بزنا سره، چې ظاهر سوي بلکې باطن ګندوي. مخکې موږ ویلو د احسان په باره کې که د عدل په باره کې چې ظاهر به سوي خو باطن به ګندوي. دلته ظاهر صحیح دی خو باطن مراد هغه سره ګندلی. یو داسې عمل دی چې هغه عقلا هم بد دی شرعا هم بد دی، نو هغه مراد د هغې نه زنا ده. دغه شانتې غلا شوه، نو دا بد ګڼلی کېږي. په زمانه د جاهلیت کې داسې صحابه وو چې هغوی قدر د دروغو تذکرې هم نه کولی. ځکه وی داسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي، بیا به د هغه سره موږ په کومه طریقه مخامخ کېږو، بیا به موږ ته د دې لقب د دې لفظ تذکره کوي. هغوی به د دې نه ځان ساتو. یا د فحشا نه مراد صرف زنا ده. په قرآن کې دا ټکي 3 طریقو سره راغلی دی.
لکه عن الفحشاء دلته سره الف لام ذکر دی نو مراد دلته زنا ده چې کله په قران کې بغیر د الف لام نه ذکر شي هغه مطلقی ګناه ده یا هر ګناه او مبینه جو لکل ذکر شي نو دا غي نه مراد هغه طبيعتي بد اخلاقی بد کرداری بد پیلی دغه دي مراد ده یعنی څنګه چې خزر خاون په بارګي کوي بد پیلی کوي یا بد زبانی کوي د هغه په باره کې غلط الفاظ استعمالي د الفاظ غلط تعبیرونه کوي یا بچې د پلار مور په باره کې غلط تعبیر الفاظ استعمالول یا لور د مور په باره کې کوي هر قول فعل چې هغه بدوي بد ورته ویل کېږي بد استعماليږي دغه دی مراد دی او د منکر نه مراد هغه شرک اعتقادي دی او د دین مراد د منکر نه لوی ګناه ده هغه ګناه چې هغه متعدی کیږي په خپلم ګناه او بل وسرم باغ کې شاملېږي یا پخپل یوازې ګناه کول منکر هغه د ویلېږي شرعاً ورته بد وي عقل ورته بد نه غړي مثال سره سود ده لکه سړی وی الګ 1 روپے ورکو 2 روپے راځي دا خو مال سیوا کیږي په عقل کې د پیسو سیواواله دا خبره ده یا دویم شراب شرعاً ورته بد وي عقل زګه پدې کې قوت ته طاقت ده پدې کې انسان ته قوت طاقت ملاويږي نو شریعت ورته سوي لبد ورته ویلي ټول گناهونه سیوا د زنا نه دي ته منکر ویل کیږي یعنی د قول شو بد اخلاقی شو بد خبرې شوې دا ټول دغه ټول گناهونه من کېدل زنانا د غلانا د ناحقه خبرنا ناجائز قبضونا فحشا و منکر ټول قسمه ګناهون ته شامل لې بغي دریم لفظ دا زیاتې دی ویل کېږي سرکشي دی ویل کېږي نارواو ته ویل کېږي په ناجایز باندې د چا حق اغستل ظلم په قران کې د ټول نه لوی ظلم هغه شرک دی سورہ لقمان کې الله ذکر کوي ان الشرک لظلم عظیم دغه شانتی سورہ انعام کې هم راغله ده ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون یعنی پنارواو پناحق باندې د چانه سزا غستل چا سزا ورکول یا کنزل ردی بدی ویل علماء یو بل تعریف کړی دی چې یو څه د خپل محل نه بغیر کې خولل لکه پي یو خپل سیز یو ته په بل کې اچي په بل لوخ کې دی دغه شان د عبادت رکوع سجدا لوی خالقیت مالکیت دا د الله حق دی ته د بل د پاره ثابتې بل د سجدا رکوع د بل بڑای د بل عزت دا په مرتبه د الله کې نو دا ظلم دی او حدیث کې راځي ظلم د قیامت په ورځ بدا سیدا و تیاری پشان د تیری بدا ګرځي او د ظلم بدله الله په دنیا کې د انسان نه اخلي
د دې سره په معاشره کې فساد راځي په دنیا کې فساد راځي او قران کې الله ذکر کوي چې کله یو ظالم په مظلوم باندې ظلم وکي ډېر ورته خیری کوي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دغه لفظ نه علماء تعبیر کړی دی او چې کله مظلوم خپل پریاد شروع کی چې ظالم په ظلم کوي وای د دې په وجه بر عرش هغه رقیږي او الله قسم خوري بخپل جلال بخپل عزت بخپل لوی بخپل زورورتیا او چې کله په مظلوم باندې ظالم ظلم وکي نو چې کله دل الله وسور کی نو د خپل بدلا اخلي نو د بدلا غ شانتي اخلي څنګه چې د طاقت وخت کټ شي وخت به یو سړی دويشته سړی نو دانه چې سیواواله بلکې څنګه کړي هغه شان دي د دې سورې نحل په اخر کې الله پاک آیت ذکر کوي و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين دا نه چې بس هغه یو شانتي کار کړي دبل شانتي دا غینه زیاته کې نو ته بیا هم په ظالمانو کې شمارېږي د ظالم نسبت درته د زیاتې والا په سرکشي کې وا شمارېږي او چې کوم انسان ظلمن قتل شي الله پاک به د دې انسان رشتہ دارانو لا غالبیت ور کوي لکه د علی رضی الله تعالی عنہ او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د دوانو دیوبل سره کم جنگ راغله او جنگی صفین ورته وای او عبد الله ابن عباس فرمایل چې علی په حق ده خو چې جنگ وشو هغه وی چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا بغړی دا غوی د دوانو دا جنگ بسر راغله اصل د عثمان رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وی چې د بدلو واغستل شي عثمان علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل لک صبر وکا قاتلان معلوم شي زګه سلور زره کسان ول چې کم کسان به جرم کړه دا جرم معلوم شي بیا با غوی داغه انت سزا ورکول کیږي نو عبد الله ابن عباس فرمایل چې او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ بدا جنگ ګټي بیا چې کله او شو جنگ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وګټو بیا چا ته پوس وکړو وی تا د سبدلا وی الله په قران کې وای چې ما ډیر لګو د قران په هور کړی دا او پای کې ویو زم وی الله پاک دغه سوره بنی اسرائیل کو من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا چې بیا الله پاک د مظلوم هغه رشتہ دارانو د غالبیت او زور ورکی نو دغه ته مراد ده نو د ظلم نزان منع کول بے حیاي نزان منع کول یو تفسیر کړي ده شیعاګانو هغه وای د پحشان مراد هغه ابوبکر صدیق دی او د منکر نه مراد هغه سره منکر نه علی عمر رضی الله تعالی عنہ او د بغین عثمان رضی الله تعالی عنہ حالانکه دا تفسیر ناجایز دی ځکه دا خو لوی اکابر صحابه خو چون کې دا مې د دی وجنوي بعضی وخت کې اکثر به د نټونو باندې نن سبا دا غوي دا سيزونه ډیر وي بس شوګان او دا خلک خبر درس سره ګوري نو که چرته دا چې تفسیر راشي دا به تفسیر نه دا د غوي ګندګي ده او چا چې به صحابه په غبل دي الله پاک بیا د مرګ په وخت کې په خله باندې د غټو بولو ګندګي جاری کړی ده صحابه خلق ول چې د قرآن اشخاص دي او په دې باندې موږ تفصیلا با جمعي بیان نوم کړی دی او خبرې بیم کړی ان شاء الله را بشي نور تذکرہ بیم کو یعظکم وعد درکې تاسو لعلکم دبار دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ نو دلته مراد یو عدل ذکر شو د عدل په مقابله کې هغه فحشا او د احسان په باره کې څه ذکر شو هغه منکر
او د ایتای ذل قربا مقابله کې بغي ذکر شو عدل مختصرا داغي دار عدل دار یو سړي ته 10,000 روپۍ ورکړي ته 10,000 روپۍ په ټیم درکړي دغه عدل له احسان څه دوی 10,000 روپۍ سره 1500 روپۍ ته سیوا درکړي بلکې دوه سره قیودات نه دی لګولي چې ته مال 10,000 روپۍ راکې بیا به در 1500 راکې دا زیات دي دا کم بلکې بس اغله ورک 10,000 روپۍ هغه بس تا ما حق راکو بلکې 1500 روپۍ ولا نور ورکړي دا څه شو احسان شو او بیا درې قسم رشتہ داران یو هغه چې هغه ایتای ذل قربا کې یو دا چې هغه بالکل ستا رشتہ داري بلکې نکاح وسره ناجایزي او ستا قریب وي لکه وراره شو تر شو دا خورزه شو د دې سره نکاح ناجایز دی دیم هغه قسم رشتہ دار چې بلکې ستا په رشتہ کې خو نکاح سره جایز دی لکه د تر لور شو دا دې سره نکاح جایز دریم هغه قسم رشتہ دار دي چې دا غوي د رضاعت د بار رشتہ راي ګرځي بلکې د پيو د لاسا پي خړلې بس داغي خور رور ګرځیدلې الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فرقوا لوز الله تعالی کله چې تاسو سره لوز کړي لوزونه کړي لوز کړي دي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها او مما دوی قسمونه رسد بخوال داغینا وقال جعلتم الله عليكم كفيلا یقینا ګرځول تاسو الله تعالی رب ځان باندې ذمہ دار ذمہ وار ان الله يعلم ما تفعلون یقینا الله تعالی علم دې باغ سره باندې چې کوي تاسو نو مخکې آیت کې ویل شو تبیان لكل شيء په دې کې د هر څه سره ذکر دی نو دلته داغینه مراد یو سره ایفاء عهد یا وسره دیم ربط چې منګ وی ان الله يأمر بالعدل عدل دار چې کوم وعده کړی دا هغه وعده څه شي هغه پوره شي عهد او وعده یا دا لوز دا عهد د الله تعالی سره دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د مؤمنانو سره دی یا د مال په باره کې د دین په باره کې دی نو د الله تعالی په باره کې کوم عهد لوز لکه عالم ارواح کې عالم زر کې چې کوم وعده شي وا چې د آدم علیه السلام پیدا کو او داغه د شان ټول انسانان در قیامت پورې پیدا کړل او داغه لوز واغستو ایز تاسو رب یم او کلم نو چې کله دوی دنیا ته راغلل نو د دوی نه هغه لوز عهد يرشو الله داغه د یادولو د بار انبیا راولېګل کتابونه راولېګل صحیفه راولېګلې چې دوی ته دغه لوز دغه یاد شي چې معبود برحق خالق مالک دا هغه ذات ته چې هغه ورته معلوم شي نو دا غیر لپاره بیا کتابونه صحیفه دارا لګل وی عهد دا الله د رسول لکه په کلمت طیبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله الله به یومن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع داغه دین شریعت منل باغ باندې خپل ژوند تیرول یا درم د امیر سره دی لوز وکړو د بادشاہ سره دی لوز وکړو د مرګري سره دی لوز وکړو نو دغه لوزونو بیا سکه پوره کې یا تفسیری مدارک ذکر کړي د لوز نه مراد هغه ایمان دی یا عام مفسرین ذکر کوي چې قران او حدیث تی باغ باندې عمل لې یا نظرونه د الله په نوم باندې چې کوم لوز چې د الله په نوم باندې منظر نیاز کې د الله نه ما سیوا د بل چا په نوم باندې منظر نیاز نه کې د غیر الله په نوم باندې منظر نیاز نه کې مراد نه کلمت طیبه ده الله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم نو پورا کوئی لوزونه دا هغه کله چې تاسو لوزونه کړی نو ما توي قسمونه پس د بخوال دا غینا یقینا ګرځول تاسو الله تعالی رب ځان باندې ذمہ دار ذمہ وار الله پاک وای واوفوا بعهد الله واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم اے تاسو زما احکامات پورا کړئ نو زب تاسو جنت ته داخل کما
نو دلته قسم او مضبوطوالی د قسم چې قسم به الله کول لکه یو سړی د الله نه ماسبه به بل قسم خوري په خانه کعبه قسم خوري د سلیمان علیه السلام په ده باندې قسم خوري په پلار قسم خوري په بچه قسم خوري په پیر صاحب خوري په کاکا صاحب خوري په تاتا صاحب خوري بس دا ناجایز قسمونه دي او حدیث کې راځي چې چا د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو فقد اشرک د څوک شرک یې وکړو کلک قسم چې هغوی به هم قسمونه کول د جاهلیت په دور کو چې کله کلک قسم کوو نو دغه کفارو به هم د الله په نوم باندې څه کوو قسم به یې کوو کله انسان د یو د بل سره معاهده کوي نو د یو بل په منځ کې قسمونه وخوري لکه معاشره کې یو سړی د بل سره معاهده وکړي یو پکې ذمهوار شي هغه یې هلکه ته زمونږ ذمهوارې بس او نو دی ورته بیا وایي هلکه ما ګورې ستا ذمهواري اخیستې ده داسې نه چې ګورې زما په ذمهوارۍ کې په ما باندې څه داغ پیدا کړي دا وکړي دا وکړي د معاشري یو معمولي غونده کې سړي د هغې دپاره هر څه کوي بلکې د الله په نوم قسم خوړل د الله د نوم خیال نه ساتل څنګه چې د خلکو خیال ساتي نو دغه شان دی د الله خیال ساتل خو په طریقې اولا باندې سړي د انسان دپاره پکار دی ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا مشرکم ویزا عملکم منکرم ویزا عملکم دغه شان قادیانی هم ویزا عملکم بدتی هم ویزا عملکم عمل هغه دی چې هغه په طریقه د پیغمبر دی الګه جنازه صحیح ده د جنازې لپاره اعلان یو سړی اعلان کوم دا اعلان د جنازې لپاره شته نشته اذان د جنازې لپاره اعلان نه اذان د جنازې لپاره نشته دغه شان دی د کسوب منظر لپاره نشته اختر مز دا غیره بار نشته زګه دا طریقې شریعه نه ده طریقې محمدیه نه ده یو سړی د اختر په ورځ راغی بس د مانځنه مخکې بنبلو ده د علي رضی الله تعالی عنه راغی یو سوق ولور وی دا نه بل کم ځای نه راغلی طریقه دین هغه ده چې من او تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی یو اعرابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول په کور کې ماشومانو جړل ما د قربانۍ دپاره یو ګډ د اغوستی بیزه هغه مې حلاله کړه نبی علیه السلام وفرمیل بس دغه ګډ د هغې د غوښه ستاسو دپاره غوښه د خوستا قرباني نه ده قرباني هغه ده چې په ښار کې به د مانځه نه وروسته قرباني کې نو دغه شان دی طریقه د پیغمبر په هغې باندې عمل دغه دین او شریعت دی او کم چې د پیغمبر د طریقې نه خلاف یې هغه څه هغه مردود دی نو دلته یو واقعه راوړي د یو زنانه مبارک یو مثال دی ریتا ابن سعید یا ریتا ابن عمر خرقا د هغې لقب و دا یو زنانه وه چې سهار د ماسپښینه پورې به مثلا موږ به ورته دا لفظ وی اوس دغه پخواني الفاظ د زنانه پیژنیم نه ځکه د هغوی له خو تیار شی راځي هغوی څه کوي هغو له تیاره راځي هغو بیا به نور څه کوي پخوا به د زنانه په کور کې بس دا پردوغاښونه به یې جوړول چا به بسترې ګنډلې چا به څه چل کو چا به څه چل کو بس په دې کې به هغه ژوند تېروو د بچو هغه خرچه به هم کوله کله کله به خپل خاون هم ساتو د خاون نه به پیسې نه غوښتې ځکه د خپل لاسو خدمتونه به یې کول نن که وګورې هر زنانه د بلډ پشر دی چا د شکر دی د چا وجود غټ دی ولې چې هغه بس ټوله په کټ کې ناست دی او بس خان صاحب ورسره په لاس کې چې څه یې وکتل بیا به غوږونو کې هم پرتي ټوله شپه ورځ مصروف وي نو پخوا به زنانه هغو دغه ګنډل کول پردوغاښونه یو شی بل شی به جوړول نو دلته یو مثال ذکر کړی دی د هغه ریتا هغې به داسې کار وکړو بعضې علما وایي چې هغې د زنانو له دغه شیز وتښته او دا مشین دغه شیزونه چې جوړول وی بس کار یې شروع کو مازدیګره پورې ټول ګنډل وکړل دغه شیزونه یې جوړ کړل چې مازدیګر نه وروسته شو بس هغه شیز راواغستو یو تار یې راخ کړ هغه ټول یې وسپړلل لکه مثال د ماشومانو د لبو
ماشومان ځان ستړی کې کله به د شګو کې کورونه جوړوي او کله یو څه کوي او کله بل څه کوي او چې کله د ډوډۍ ټایم شي او کور ته تلو لتې وله ورکوي ځای بس لبې ختمې خبره ختمه نو دغه شانتې دغه زنانه وه د سهار نه ماسپښینه پورې به یې دغه څیزونه جوړ کړل چې کله به ماسپښین شو بس هغه تارونه به یې راښکتل هغه ټول شی به یې څه کو ختم کو نو الله په دې آیت کې دغې مثال ته اشاره کوي چې تاسو د هغې په شان د خپل قسمونه مه ماتوئ ولا تکونو کالتي نقضت غسلها مګیږئ په شان د هغه زنانه چې سپړډل وی سپڼسي هغه تارونه روستره مضبوط والی نه هغه به یې جوړ کړل ماسپښین نه پورې ماسپښین نه بس به یې یو کش ویښ کړو بس هغه شی به یې څه کړو وبشلو انکاسن او ټوکړې به یې کړو تتخذون ایمانکم ګرځوئ تاسو قسمونه خپل دخلا بېکاره بینکم په کورنۍ خپل کې ان تکونه د دې وجې نه امتون چې شي یوه ډله هي اربع من امه ډېرې پیدې والا من امه د بلې ډلې نه یا د افرادو په وجه سره ډېره شي او یا د څه په وجه سره ډېره شي د مال په وجه سره ډېره شي نو بعضې خلک اکثر دا پالټو والا دا چلونه ډېر کوي چې کله د یو سړی چې تا پته ورته ولګوي چې بلکې اوس ماره ډېره ده وایي هلکه وانه وړم ښه به نه ولې دلته د قوم غم نشته خو د مال د خېټې غم دی هغه میراوس یو قصه مشهوره دی هغه لاول به یو پالټۍ کو بیا بلې پالټۍ چا تپوس وکړو ته دې پالټۍ ته ولې راغلی وی دا خپل کمیس یې چوت کو لاندې ورته بنین و خو هغه د نیشنلو بنین اغوستی وی دا بنین نه وي زما دا ټوله غوښه ستړه ده نو زه پکې سور نه یم وی زه به د سرې جنډې لاندې نه یم نو هغه به خندا شو کس نو باز زمونږ هغه نو په دې کې هم دغه ده چې صرف د مال ډېرول او یا د کسانو ډېرول ان تکون امة هي اربع من امه انما یبلوکم الله به یقینا ازمیخ کوي الله تعالی په تاسو باندې په دغه جماعت سره یا په دغه قسم سره وليبینن لكم خامخا بیان کړی تاسو ته یوم القیامت خامخا بیان به کړی تاسو ته په ورځ د قیامت ما د هغه څیز کنتم فيه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو د قول یا د فعل یا د عقیدي اختلاف الله دې صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه یا ربی لک الحمد کما اختلفوا فيه دوی دلته اختلاف بیان الله پاک کوئی اختلاف بیان کړي او دوی وایي مه بیانوئ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الله پاک کوئی اختلافي مسائل څه کوي دا بیان کړي او دوی اختلافي مسائل نه بیانوي په دې جګړې فساد باندې الله یې بیان یې کوي او دوی نه بیانوي که مخکې آیات کې ان تکون امة هي اربع من امه دوی هغه ډلې دپاره زور کوي چې کومه ډله هغې که دوی د افراد ډېري کسان ورته ډېري ځکه چې کوم جماعت پرې دي مسلې د وجې نه تکلیف د وجې نه بس دوی د هغې لپاره خپل جماعت خپل سړی هغه پرېښودل نه یې پکار دي په هغې کې همیشوالی اختیارول پکار دي وليبین بیان وکړي الله پاک تاسو ته فیما په هغه څه یختلفون کا چې په هغې کې اختلاف کو حق دی مسائل د اختلاف پکې قول دی فعل دی